الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. ما قبل آیات مبارکه کی ترغیب القرآن ندلتا دلیل نقلی ذکر کئی د موسی علیہ السلام نا چو قرآنم دا مسئلہ کئی دعوت سورہ انعام خدا هم واوری چې موسی علیہ السلام لا مام د قرآن نړوان دی کتاب ورکړو او هغه هم دغه مسله کړی و نو چې د موسی علیہ السلام کتاب هم دغه مسله کړی و قرآن هم دغه کوي نو بیا وی وهذا کتاب انزلناه مبارک کتاب مارا لګل دی د دې تابعداریو کې او د دې مخالفت نزان بچ کی چې سبب یا عذرونه نه کوي او ګوره وخت د زنقدن مور روان دی او یادا چې نور به د مغرب طرف نه بچ کی او اعلان د پیغمبر واوري اظهار د عقیده د پیغمبر واوري سبامو اس پکار ناراضي تاسو له الله لوی غرواله درکړه د امت د پیغمبره په خپل ځان رحم وکړي. ثم آتینا موسی الکتاب ثم بیا دا مواوري آتینا موسی الکتاب وتفصیلا لكل شيء او تفصیل د پاره د هر ضروری خبره وهدن او د پارا د هدایت او د رهنمای و رحمتن او د پارا د رحمت او د مهربانی لعلهم د پارا بلقاء ربهم خامخا چې دی په ملاقات د خپل رب باندې یؤمنون ایمان راړي. لږ انتظام په کوایات مبارکه کې مقاصد ګڼلي تماما علی الذی یو مانا ما دا اکڑا دا پارا دا پورا کولو دا نعمت پا غچا چاگا خیستا عمل کرو دا دے حاصل دادے دا کتاب میں نعمت گرزو دا نیکو کارو دا پارا او ما خپل نعمت دا تورات پاغا نیکانو دا آغا زمانے باندی پورا کر. دویم قول دادے دویم مانا دا تماماً پورا حجت تماماً پورا حجت علی الذی پاغا چا باندے احسنا چاگا خامل کڑو. موسیٰ علیہ السلام لا علا پمانا دلام کا پورا حجت کامل حجت دا پارا دا آغا چاگا خامل کڑو خستا کی دیوا خبندو چې موسی علیہ السلام اونو داغ دا پارا میں کامل او پورا حجت او گرزو یا نور ایمان مفسرین کرام کئی درے ممانا دادا بیا دا مواوری ور کڑو ما موسی علیہ السلام لر کتاب تماما پورا کتاب علی اللذی پاغ طریقہ احسنا چا ډیره خیستوا دا دری والا مانی جمع کا چکل دری والا مانی دی جمع کڑی نمانا بیا آسان دا و مزیدار دا دای مطلب دے ما موسی علیہ السلام خبندو نو اغلر کامل دلیل ورکا پورا حجت میں ورل ورکا تورات پا خیستا طریقہ میں ورکا او کم چې نیکو کارو پا آغا خلقو کې نو پا آغا خلقو نیکو کارو باندې ما نعمت د تورات پورا که
او بل دا وتفصیلا لكل شیء د هر ضروری خبره تفصیلو پاغه کې وهدن او هدایت د پاره مې ور کړو رهنمایي وا او د پاره د رحمت. دا خبره معلومه شوه چې آسمانی کتاب د هر معاملې تفصیل لري، ځکه هغه الله را لېږلی وي، هغه خبرې د الله وي. الله تخپل مخلوق او د هغې ضروریات معلومي. بله خبره دا معلومه شوه چې هدایت والا کتاب هغه آسمانی کتابي. بله دا معلومه شوه چې خیر او برکت رحمت چې راځي نو با په آسمانی کتاب راځي. نو لعلهم بلقاء ربهم یؤمنون. دا معلومه شوه چې د چا د قرآن کریم او د آسمانی کتاب سره لګاو نو دا هغه به په آخرت باندې ایمان کامل وي او آبا خیرت منی. د دې وجې نه قرآن کریم را غستل چې دا خیرت فکر پیدا شي، دا طرز زندگی د نیکانو صلحا اتقیا ہوا. وهذا کتاب انزلناه مبارک. دی کې بیا ترغیب القرآن نے مخکی وی وان هذا صراط مستقیما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. دی قرآن پس روان شیدانه غلار دا. د دین مخ کی تورات هم دغه مسله کړي وانو اوس بیا وی ترغیب القرآن چې کله تاهید د دې په تورات کې مو نو غره یاد ساتي د قرآن پس روان شي. دو صفات د قرآن کریم ذکر کيو، دا سبب د رحمت ته او مهرباني دا، او بل دا مبارکون دا سبب د برکت ته. دو اوامر راړي پدې کې فتبعوه د دې تابعداریو کوي، وتقوا او د دې د مخالفت نه ځان بچ کوي. حاصل دا شو د دې قرآن کریم تابعداریو کوي، دې پس روان شي دا صراط مستقیم دی چې تورات تایید کوي. د دې مخالفت نه ځان بچ کوي، برکات بدر کرا راشي، نو رحم بدر باندې وکړي شي. وهذا کتاب، دا قرآن کریم کتاب عظیم الشان کتاب دے، انزلنا منگ را لګل دے دی لرا مبارکن ډک دے د خیر او برکتنا. فتبعوا دے پس روان شي، واتقوا او د دې مخالفت نزان بچ کئ، لعلکم خامها چې تاسو باندې رحم وکړي شي. او اوس دو عذرونه ذکر کئ، ان تقولو کی یو عذر ذکر کئ د دې قرآن تابعداریو کئ چې سبا د دا عذر نه، او تقولو لو ان انزل علینا الكتاب لکنا اهدا منهم. دویم عذر ذکر کئ چې سبا بیا داو نه وای. ان تقولو دا یو عذر، ان تقولو الله تقولو دا چون وای تاسو قرآن میں دیل راو لےگا، قرآن کریم تابعداری دیلو کئی. ان تقولو اللہ تقولو دا چونوائی تاسو انما انزل علینا، انما انزل الكتاب على طائفتین من قبلنا. یقینا خبر دادا نازل کلیشو قرآن، نازل کلیشو کتاب پاغا دوو ڈلو باندے من قبلنا زمنگ نڑواندے. وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ. او یقینا منگا د درس او تدریس داغیں لستلو داغینا خامخا بے خبرو. دا قرآن میں در تراو لے گا پا عربی کے چھ سبا داو نوائے چھ منگ تورات نا غافلو، منگ دا غیز دکڑا نشو کولے. وجہ داوا مفسرین کرام ذکر کئی تورات دائی والو نشزدہ کولے، یا خدا وجہ چھ آغا پا سوریانی یا عبرانی جبا کے ہو، او عرب پاغی باندے نا پویدل نو اللہ وی چھ سبا داو نوائی چھ پا عبرانی سوریانی کے منگ پی نا پویدو. یا دا وجوا چھ تورات یہودو پٹ کڑاو او چھ غی پٹ کڑاو چاہتے نا خدا
نو چې سبا تاسو وای دی موږ نه پټ کړو نو بیا دا عذر به کوئ. نو ما درله قرآن راولیږه چې سبا مو دا عذر نی. او طائفتین نه مراد یهود او نصارا دي چې سبا داو نه وایي. او تقولو دویم عذر داغه بیان او داغه دفع قرآن میں راولیږه الله او لا تقولو دا چې نوای تاسو لو انزل علينا الكتاب کچره را لګل شوی په موږ باندې کتاب کنا اهدا منهم خامخا منغبا ډیر هدایت والو د دینا. که قرآن میں نو را لګل نو تاب بیا سبا داوي که موږ له قرآن را کړی شوی کتاب را کړی شوی موږ به ډیر هدایت والو د دینا. سبا بده بیا داوي چې موږ به ډیر هدایت والو. نو ما در لراو لګه چې دا عذرونه نه کې فقد جاءکم بینه پس یقینا راغله تاسو ته بینه صفا ستر بیان صفا ستر دلیل من ربکم د طرفه درب تاسو نه وهدن او صفا هدایت ورحمت او رحمت. الله اکبر مخ کې وګورا د تورات په بیان کې امداراله تفصیلا لكل شی نو دل تراغه بینا نو التا وګورا وهدن نو دلتا مګورا وهدن نو التا رحمتن نو دلتا مګورا رحمتن. معنا آسمانی کتاب هغه کې د هر یو شی تفصیلی بیان وی ضروری. دارنګ آسمانی کتاب هغه هدایت وی نو رحمتن آسمانی کتاب هغه رحمت وی. څنګه چې تورات دغه شانو نو دارنګ تورات سره سره قرآنم دغه شان نه. اوس فمن اظلم ممن کذب بآیات الله زجر. الله وی آسمانی کتاب هدایت و رحمت و هغه صفا ستر خبر او تفصیلی بیانو. لیکن فمن اظلم سوک د ډېر غټ ظالم ممن د هغه چانا کذب بآیات الله چې نسبت د دروغ وکړه د الله آیاتونو ته وصدف عنها منې شو د هغې نه یا وصدف عنها منې کړه خلکو لره عنها د هغې آیاتونو نه. حافظ ابن کثیر متعدی معنا کوي الله اکبر سنجزی الذین زردا چې بدله به ورکو منګه هغه کسانو لره یصدفون عن آیاتنا چې هغوی منع کیږي زموږ د آیاتونو نه یا یصدفون عن آیاتنا یصدفون عن آیاتنا اوړي منع کوي خلکو لره عن آیاتنا زموږ د آیاتونو نه. بدله به ورکو سوء العذاب بد عذاب بما کانو یصدفونا په سبب دا آغا یصدفونا چې دی منع کیږي یا منع کوي خلکو لره. ګورئ لږ غونتې د مضمون ته وګورئ. الله وی مضمون ته وګوره مضمون زده کا وان هذا صراط مستقیما دا قرآن کریم نیغه لار د زما. بیا وی ګوریات ساته کما مسله چې دی کړی وه نو ثم آتینا موسی الکتابه دا تورات هم هغه مسله کړی وه او تورات د هغې تایید دی. نو ورپسې وی چې کله تورات د هغې تایید دی او صراط مستقیم دی نو دا سبب د برکت دی دا قرآن او دا سبب د رحمت دی. نو فتبعو د دې خبره ومنئ واتقو د دې مخالفت. دو عذره به مو بیانی یو بدان وای چې تو یهود نصارا ول کتاب ورکړی شوی منګ لول نو راکړی شوی راو ملګری چې سبا د دا عذر نی بل دا چې سبا داو نو وای ک منګ لاره کتاب راکړی شوی نو منګ بډیر غټ ظالم به چې د دینه مخ اړه غټ ظالم به چې د دینه خلق منکه او چې د خلق ته منکړه او خپل د مخ واړو نو په سبب د دې بدرلا بد عذاب درکم. هل ينظرون دیکھ لگ اگورا تخویف دنیاوی سخت عذاب بدرکم. نو سخت عذاب سده دنیا کې در باندې مراوسته شم
زنکدن به در باندې راشي او هغه زنکدن حالت کې به بیا چغې وی خو ایمان به درله فایده نه درکوي. دارنګې که زنکدن نه مغرب نه به نور راوخېجوم بیا به توبه نه قبلیږي، عذاب به در باندې دا راشي دنیا کې. او د آخرت عذابم چې قرآن دې پرېښودو تس نس د قرآن کریم نه کر ور روان وی نو ګوره یاد ساته به دې هم ځای چې دی نو جهنم کم. بیا ورپسې بشارت او تخویب مشترک راړي. چا چې نیکي وکړه یو به ورله پلس ورکم او چا چې بدي وکړه نو سزا به مومي، بدله به مومي، ظلم به ورسره اظهار نه کوي. الا ان تأتیهم الملائکه مگر دا چې راشي دی ته ملائک د عذاب، او یأتی ربک یا راشي دی ته رب ستا د خپل شان مناسب چې څنګه د الله سره مناسب دی. یا مراد تینا راشي دی ته ربک رب ستا یعنی عذاب ربک عذاب در رب ستا، یا راشي بازه نخ نخانه در رب ستا آغا نخ نخانه چې دی ایمان ته محتاج کی. مفسرین کرام وی آغا دو شیزونه دی، یو حالت د غرغره او د زنکدن، او بل چې دی نو آغا نخه ده چې نور به د مغرب نه راوخیږي په ځای د دی چې د مشرق نه راوخیږي. یوم یاتی مانس د کوا یوم یاتی په هغه ورځ باندې معنی ته ښه ګورئ ځان پوه کوئ. خاص کر د فاضلات چې دي دی لږ توجه کوي، که بیا دا نور حضرات نه پوهېږي نو دی پویه کوي. یوما په هغه ورځ باندې یاتی چې رابشي بعضې نښې نښانې ستا د رب، یا حالت د غرغرې او یا نور د مغرب نه راختل. لا ینفع نفسا ایمانها نبه ورکوي فایده یو نفس ته ایمانها د هغه ایمان لم تکن چې نو دغه نفس آمنت چې ایمان یې راوړو من قبلو مخکې د دې نه. حالت د غرغره کې که ایمان راړي مخکې نو راوړی نو بیا ایمان پایده نه ورکوي. دارنګې حالت د آغا ٹیم کې چې کم ٹیم کې نور د مغرب نه راوخیږي بیا به دروازې ختمی شي، بیا ایمان راړل نه قبلیږي. او کسبت یا نو دا نفس چې کسب کړی وی په خپل ایمان کې خیرن د توبې، توجه کوئ، یا نو دا نفس چې کسب کړی وی په خپل ایمان کې خیرن د خیر یعنی د توبې. مطلب دا چې ایمان کې په حالت د ایمان کې توبه نه وایسته او دغه ټیم په حالت د غرغره او د حالت د زنکدن یا چې نور د مغرب نه راوخیږي دغه ټیم توبه وباسي نو بیا د هغه توبه هم نه قبلیږي. دا معنا مراد دی. یا بله معنا کوم اسانه، لا ینفع نفسا ایمانها په هغه ورځ چې کله راشي ستا د رب بعضې نښې نښانې نور د مغرب نه یا حالت د غرغرې زنکدن. لا ینفع نفسا ایمانها فایده به نه ورکوي یو نفس ته ایمان د هغې ایمان شرعي، ایمان راړل د هغې لم تکن چې نو دغه نفس چې ایمان یې راوړو مخکې نه، مخکې ایمان نو راړی نو اوس ایمان راړل پایده نه ورکوي. او کسبت یا نو دا نفس چې کسب یې کړو فی ایمانها ایمان لغوي مراد ته عمل، یا نو دا نفس چې کسب یې کړی وی په خپل عمل کې خیرن د توحید، نور اعمال کول خو په خپل ایمانیاتو کې یعنی په خپلو اعمالو کې کسب د توحید نو کړی، نو چې توحید نو کړی نور اعمال یو نو نور اعمال بغیر د توحید نه قبلیږي. دا معنا مراد شو. الله اکبر. یو درېمه ترجمه کوم دی تام لږ غوږ کې دی. لا ینفع نفسا
نفع باور نکی نفس تا نفع نه مراد نفع کامله پا غرض باندې چرا بشی باز نخ نخانه ربک ستا د رب بیا به کامله نفع نور کوي فایده به نور کوي او نفس تا داغي ایمان چې نو آ نفس چې ایمان راوړو مخکې نو کامله فایده به ولا نور کوي او کسبت فی ایمانها یا نو دا نفس چې کسب کړوي په حالت د ایمان په حال د ایمان خپل کې د خیر په حال د ایمان خپل کې د خیر د نیک عمل مطلب بداشي چې ایمان نو راوړل نو بیا خو ایمان ولا فائدہ نه ورکي او چې په حالت د ایمان کې نیک اعمال نو کړي په حالت د ایمان کې نیک اعمال نو کړي نو بیا به ورله هغه ایمان کامله فائدہ ورنکي سمانه فائدہ به ایمان ورکي خو چې نیک اعمال پکې نو کړي نو کامله فائدہ به ورله ورنکي کامله فائدہ سمانه ډایرک به جنت تلاړ نشي جهنم تبزی سزا بخوري بیا برازي نو کامله فائدہ ورنکړه دا معنا مراد شو دا ولی موږ دا معنی وکړي دا موزه وکړي چې یو باطله ډله ده هغه ډلې ته معتزله ویل کیږي هغه دې ځای باندې وای او کسبت فی ایمانها خیره چې چا نیک اعمال نو کړي لہذا داغه ایمان لره اعتبار نشته وغه ایمان نه دی نو دا درې ترجمه ما تاسو ته وکړي د دې لپاره چې د هغه استدلال غلط دی ایمان کو او نیک اعمال چا لکړو یا تنه سپاتی شو یا نو کړي نو ایمان به فائدہ ور کوي خو کامله فائدہ به نور کوي سزا به خوري بیا بس قل انتظروا وایا انتظار کوي تاسو ان منتظرون یقینا منګه یو د انتظار کوونکو نا پتا سو باندې با مرګ راځي هغه قرار روانه ده پتا سوم هغه حالت د قیامت هغه روان ده تاسو انتظار کوئ منګه یو د انتظار کوونکو نا الله 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 من باندې به مرګ راځي دا هغه څه ده لکه څنګه چې قران کریم وایي انک میتون و انهم میتون یا لکه څنګه چې قران کریم وایي وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افئن مت فهم الخالدون قل انتظروا انا منتظرون ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا تخویف اخروی سمانا الله وای چې د قران نه مخ واړو عذاب باور لور کم بد عذاب مخ کی د دنیا د عذاب تذکرہ وشوا او اس عذاب تذکرہ د آخرت کی یقینا آکسان فرقوا دینهم چې کس ټوټه ټوټه کړه د غی خپل دین لرا وکانو شیعا او هغه مختلف الخیال ډلې مختلف الخیال ډلې او دین ټوټه ټوټه کړه ده لست منهم نیتا د دینه ای پیغمبره فی شیء پیس یو شی د تعلق کې سمانا بایکاټ باور سره کې د سره با دوستانه نه کې فرقو یو مطلب دا ما چې ترجمه وکړه فرقو دینهم دین تسنس کا دین ټوټه ټوټه کا او هر ټوټه ته چې کم دنو بس دین وای چې ګینه ما دین را کابو کړه ده لکه په نن وخت کې یو لوی عذاب ده دا یو لوی عذاب شروع ده او دې ته خبره روانه ده مشران ټول خو تقریبا چې مشران خو کشرانو نه خبره روانه شوه چا سره پراغستره چې بس یرجی سیاست بکې او سیاست بکې او بیا د سیاست معنام غلطه کوي او سیاست بکې او سیاست خو چې دنو داخله ک دین دې کنه غیر اغستره مولیانو نور که یهودی سره ناسته که سکھ سره ناسته که هندو سره ناسته هر چا سره ناسته برله سره ناسته او برله سره خو خلق اسب نن سبا کینی
ما د ډیر مخکې نه ویلو چې دا بریلیان دي او نن الحمدلله غي خپل وي مشرانو ته وي تاسو بریلیان یې او چې دا دیوبندیت لري کې نو بس بریلی یي او د بریلیانو نه او شرک او دا دکه ماوي کنه دغه ماوي چې بریلیان یي او بریلیان در کې شتا او دا اوسم شتا مساروم درس کې وي دا خو که زه لګوکم چې دا ټک نه تا بریلیانو لکم خطونه لیږلي دي بیا به وضاحت نورم لږ بل شان شي دا چې زه وکم لږ وضاحت چې د کراچۍ نه تا کم خطونه بریلیان نه لیږلي دي دا خو چې زه وکم چې ستا د اټک پیر هغه د احمد رضا د مرید مالکی علوي نه بیعت کړو او بیا په تاسو کتابونه لیکلي دي 812 صفحې کتاب چې دا برلا دی او مشرک دی بدعتي دی نه دا خو بیا چې دنو خبره نورم بل شان شي دا خو چې زه وکم چې تاسو ر چکوان لکم خطونه لیږلیو په کراچۍ کې تاسو چې کوم کتابونه لیکلیو چې د محمد ابن عبدالوهاب نجدي سره رحمه الله سره زمونږ اختلاف دا اختلاف اصولی دی او د بریلیانو سره زمونږ اختلاف پروغي دی نو بیا خو خبره بل شان واضح شي او دا چې زه بیا دا وم چې پیر سے پورمان وای چې بابا د ډاګۍ دا زما مرید دی او زما سره بیعت کړو او هغه خپل مریدانو کې شمار کړی دی پوه شوې او دا چې بیا زه تا ته وښیم چې ستا د بریلیانو په کتابونو باندې تقریزات څومره ذخایر د سرحد د توخیم ذخایر در توخیم د سعودي او هغه ذخایر د سعودي چې اب بریلیانو لیکلو او پاغي باندې ستاسو تقریزونه هغه ته بیا زه وخیم چاسو دا ته پته ولګي چې وې واکې مونږ ډېر بریلیان دي مونږ خو مخکې نه ویلو چې یی خو 15 روپۍ نشته الله الله نو هغه دار اغستره او سرال الامان والحفیظ نو هغه بس دار اغستره چې بس وخت لګوي او نور چې څه کوئی نو کوئی وخت لګوي او څه زمنګ دادي څه سیمپل پاره کراله بس چې عقیده د خی چې مړی ناوري د سنتو نه پس دعا نشتا دغه دوه خبره ته یادي نور چې سوکړه بیا چې کم دنو هر قسمه بی دینه کېږي نو کېږي هر چا یو ټوټه راغستې ده او هغه ټوټه هغه دین ګرځولې سرالل نو هغه صرف دفاع د صحابه او راواغستا او نور که برلاس لصفتونه کوي او که برلاس خزي هغه دارا واغستل دا د يهودو مرزو الله دې مونږ په ټول دین روان کی دا د کامیابی سبب دی یا بل یو قرائت کې راځي فرقو په معنا د فارقو قرائت په کې راغله ده یقینا آکسان فارقو دینهم چې هغه جدا شو د خپل دین نه پډډ شو او و مختلف الخيال ډلې داغه پنندور کې مزداق کا ګوره يهود کی مو خو آیات کریم عام ده آیات کریمه عام ده نن وګورا د دین نه خو بالکل جدا دي خو د زرداری ډله ځان لدا دین نه غم جدا ده د نواز شریف کا ډله چې کمدانو هغه ځان لدا نو انصافي پکې راغې چې کنجري وته د پیغمبر نسبت کوي او نور دلګان لاندې نه تانی غږی او ایداد دې صدای پیغمبر دی نو دای تانی غږی چې شکر دې ډېر خکا پیران شو دای تانی غږی نو هغه ځان لا مختلف ډلې نو څوک په یو نوم راوځي او څوک په بل نوم ټول د دین نه بیر تروان دي الله وای نه ته اے پیغمبر د دینا پی شیئن پیس یو تعلق کې بایکاټو کا د دې سره چې چا دین ټوکړې کا او ځان لراخلی نو بس مکا سات تعلق هغه چا سره لاړ شه چې هغه په قران او سنت کامل لاړ دی انما امرهم یقینا معامله د دی الله تعالی تدا بیا به خبر ورکې دی لرا پر هغه سباندې کانو یفعلون چې دی کول من جاء بالحسنه مخ کی تخویب نشو تخویب د دنیا تخویب د آخرت نو اوس یرا او بشارت دواړه راړي راشا قران لراشا چې یو لکی د دې په لس باندې مګرځي او کدی دا پر خدا لاړې د قران مخالف شوي نو بیا به در سره بدله ملاويږي ظلم بني بدله به برابر وي
من جاء بالحسنه اسوک چرات لله وکړه په یو نیکی سره راړایا و نیکی فله 10 امثالها 10 حسنات امثالها پس دلار دی داغینے کئی پلس چندہ باندے ومن جاء بالسیئہ چاچرات للوکڑا پبدائی سارا شرک راڑا بدت راڑا گناہ راڑا فلا یجزا الا مثلها بدلا بنشیور کولے دلارا مگر پا مثل داغیں او دی سارا بظلم زیادین کیگی اس چکلا صورت ختمینو مضمون را روانو او آغا مضمون رد شرک رد بدت را روانو خصوصاً رد اشراک اعتقادیہ اگر روانو او رد اشراک اعتقادیہ چگوریات ساتا روانو دا مضمون دا سراتو پاغی باندے سوال او جوابو پاغی باندے ادلہ پاغی باندے اللہ طرق د تعلیم ذکر کے دل پاغی ادلہ نقلیہ ذکر کے دل او پیغمبر تیوے چکل داو کینو باغ بد سمسور شی خدا غی سر سر برد شرک فیلی کے چرے بغلے کے گنا نو چے دا مضمون را روانو نو اس وی را شی اعلان او بیان د پیغمبر واو رئی دا مخ کی صورت کے چکم مضمون ذکر شو دا صراط مستقیم دے دا مخ کی چکم مضمون ذکر شو دا دین قیم دے دا مخ کی چکم مضمون ذکر شو نو دا ملت ابراہیم دے او دا مخ کی چکم مضمون ذکر شو دا بائیکاٹ دا مشرکینو دے نو چکل دا شو نو پیغمبر بیانو کا او اظہار دا خپل عقیدیو کا چی زما بدن باوم پا دے لگی زما مال باوم پا دے لگی زما جوان باوم پا دے لگی نو زما اخیری سلگئی باوم دا دیوی دا دے دا کی دے اظہار دے قل اننی ہدانی اوایا یقیناً ماتا ہدایت کردے ما یقیناً زیما ہدانی چروان کردے ما لرا رب زما الى صراط مستقیم پترب دلار نیغ باندے دا مخ کے چکم مضمون ذکر شو رد اشراک اعتقادیہ رد اشراک فعلیہ دا صراط مستقیم ماتا زما رب خود لے دے دینن قیامہ چی دین مضبوط تے دا دین قیم مضبوط تے ملتا ابراہیم حنیفا دا ملت دا ابراہیم دے دا دین دا ابراہیم دے حنیفا چولاڑو پا توحید باندے وما کان من المشرکین نو اغد مشرکانونا بائی کاٹ تا اشارہ بائیکاٹو کا بائیکاٹ نو اظہار دا عقیدے دا پیغمبر قل ان صلاتی وایا یقیناً صلاتی منظمہ اللہ اکبر کا صلات نا مراد دا صلات شی لکا سنچ متبادر دے او دے نو گوریات ساتا دے کیا غٹول رالل داغے آزان امراغے داغے اقامت امراغے داغے اوقات امرالل دا ٹول رالل او کا صلات نا مراد ذکر دا صلات یو جزوی او مراد تینا عبادت بدنی ٹولوی نو مانا قل ان صلاتی یقیناً وایا یقیناً صلاتی منظمہ عبادت بدنی زما و نسوکی نسک مانا قربانی مرازی نسک طریقو دا حج تاموئی اللہ اکبر قربانی زما ادا کول دا طریقو دا حج زما ادا کول دا طریقو دا حج زما یا دین درم ما نام اغسطے شے حاصل چھپا قربانی کی مالوی حج کے مال لگی نو مانا ونسکی عبادتی مالی زما ومحیایا او جون زما ومماتی او مرگ زما للہ رب العالمین صرف او صرف دیو اللہ دا پار دی چر رب دا عالم دے رب دا مخلوقاتو دے سمانا زما بدن زما عبادت با صرف او صرف دیکیو اللہ وی نو نسکی زما مال بام دا دغیو اللہ باندے لگی دا دین دا پارا ومحیایا زبا جواندم پا دے تیروم نو زما دا خیری سل گئی اگا وقت بام پا دے رازی للہ رب العالمین کم اللہ
لا شریک له چې شریک نشته هغه لرا نه په ذات کې نه په صفاتو کې لا شریک له نه نبی شریک دی لا شریک له نه ولی شریک دی لا شریک له نه نور شریک دی ستوري سپوږمۍ لا شریک له نه جنات شریک دی نه ذاتن نه عطاء وبذلک امرت او په دې باندې حکم کړی شوی دی ماتا وانا اول المسلمین او زیما اول د مسلمانانو نا الله اکبر چې پیغمبر تو کومو نو ما او تا ته هم حکم دی منګه تابعدار د پیغمبر یو ها ما او تا بدانو چې انا اول المسلمین دا خصوصیت د پیغمبر دی دې کې بل څوک نشي شریک دی ما او تا بداوایو چې انا من المسلمین انا من المسلمین اول مسلمان دا خصوصیت د پیغمبرو اول گردن نهاد غاړه اغه خو دیوا نو دا داغه خصوصیت ته قل اغیر الله آیا وایا غیر د الله تعالی نا الټو ما زبل رب نا چرنا الان کې دا الله رب د هر یو شی دی د تربیت ستاسو کړه دی ستاسو رب لارانم کړه دی او بدو ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون ولا تکسب کل نفس الا علیها ویرجی قل اغیر اللہ کے دفع د اعتراض دا ویرجی خیر دے کنا بلا رب وی کنا غوثان شتے ابدالان شتے قطبان شتے وی نا بلا رب نشتا دے اغیر اللہ ابغی ربا وهو رب کل شیئن بیا ویرجی د دې عقیدې خو بس گناہ نہیں وی ولی نشتا چې څوک د شر عقیده ساتي نو ولا تکسب کل نفس کسب نه کوي هر یو نفس د ګناه مگر وباله پاغه باندې ده نو بل را پاسې سوال وکوي زمړه کو هزار ګناه د زما د غاړې نو الله وی ولا تزرو وازرتن نبا باروی اور نفس بارون کے وزر اخرى بار د بل نفس ہر چاہتا با خپل پیٹ پسروی بل سو کے نباری ثم الى ربکم مرجعکم بیاس تاسو ربتا واپس تاسو دا فینبئکم خبر بدر کی تاسو لرا فآغس کنتم فیه تختلفون چی تاسو پاغے کے اختلاف کو چاچ سے اختلاف کڑو دو قرآن نے بغاوت کڑو سباب پرز د قیامت پہ صلی اللہ کی وہو الذی خود تعالی میں مقام در کڑ دے نو چی تعالی میں مقام در کڑ دے تو امت د پیغمبری ماشاءاللہ دا اللہ آغازات تے چی گرزولی تاسو خلائف الارض خلیفگان رستورات لن کی دزمکے نور امتنا مخکیو او تمہیں رستو آغا پس راوستے تمہیں خیر الامم اگرزولے دا مانا دا یا یو بل پس رات لن کی ہاں تمہیں خیر الامم اگرزولیں ورفع بعضکم پورتا کڑی دی زنستا سلرا پورتا دبا زنورنا پا درجو کے سوک مالک دے سوک مملوک دے سوک استاز دے سوک شاگرد دے سوک مالدار دے سوک عجز دے سوک عالم دے سوک جاہل دے ورفع بعضکم فوق بعض درجاتن دا صد پارا دا دبر تری دا پارا ندی دا پتا امتحان دے لیبلوکم چه امتحانو کی پتا سبان دے پا آغا سکی چی در کڑی دی تاسو لرا نن تاثرشتے ننو گو رکنم یو طرف تا خلق غر کیگی او اغی غریبان دا اغی کورونا ابوڑل سیلابون اوڑل آیو وی زما وی دا وادج نپستا چکم دیں نو سویم سال گرہ دا 25 که 24 بلا سال گرہ شماری لی زوائی سال گرہ مناوام دا دا ملک چکم دیں نو دی دا لیڈران دی او خلق پا بو سیلابونو کے غرق تی دا چا غویان پا کروڑونو کربونو مڑشو اکنجرائی را پاسے دا نو آغا عمران خان دا دی صدای پیغمبر دے دا نن تپ دی نشک پروتے سباب یاد ساتا
څوک به د سلمان رشدي په شان غنې کی او داسې بدی غنې کی چې پته به دې نه لګي هغه په خپل مزو کې پراته دي دا امتحان دی کم الله چې هغه غر کوي او نن پاغی امتحان دی او تدل تمزه کې سبا تا سلام دا کولی شي دا خو صرف تا ته ګوري چودري غدې سکی دسکی دا امتحان دی نن چې ته بادشاہ ګرځولې تاله سبا تخت کول شي الټا کول شي درلا نن تاله لګمال درکړه دی نو نیغ مکیګا چې تاله مال درکړه دی او ته نیغ کیږي او یا چې کم نن خپل غرازونه او اغراض پورا کې نو بیا نیغ کیږي زما الله دی چې هغه سکی چې ستا به سوچ ورته هم نه رسي ان ربک دا سوره مستی هغه وایو نه 15 غنټه 15 تنه هغه چغه وای او چغه وای او یو ناراضي او ار چاته ټلیفون شو دی ناستی په مزو چرچو کې ستانه خو گاونډي ملک په زری سي خو هغه کې یو تن چې هغه سره لا اس وسایل دومره نشتا په کلونو جنگ شو هغه کې یو تن راګر شوی د هغه په هلیکاپټر راځي هغه چتای او تا ډوایم خلق لاړ د صرف چې 15,000 روپۍ ورکی نو توای چې اسمانه کته راوستو او غبا تصویران بوزي غلپټي د سوکړي او یاد ساتي ننز کلام کلاوام دا ټول غلدي ټول دا د پښتنو په نوم چې کم دي دا میلوګان دام غلدي او دام د دین دشمنان دي هم د دنیا د خلکو د مالونو دشمنان دي دا چې جانتا دا هغه ځای کې ناشته هغه نواز شریف تی او شهباز شریف تی دام غله د دې په دور کې مهنګای کم ځای ته ورسېده دا د انصاف په نوم چې کم غل راغلو چې د خدای توپ داوا به د پیغمبري د داوا نه پس کوي دام غل خدام یاد ساتي دا د اسلامي او د جمعیت په نوم چې دی د تچم سلور وزارتونه ملاو شو نن ماشاءالله ټول خولي غله ناشتي کله د يهودي پترخ کې کله د نصراني پترخ کې کله د اسرائیلو پترخ کې ناشتي او ایس چې د امت مسلمه فکر نشته د نبوت داوی خلکو شروع کړو نسبتونه شروع کړه او د خله کې بوجي ور کړی دي اچاته شوړې ملاويږي نو هغه تاییدونه کوي او هغه چې کم ننو د مکر جړاګانې کوي الله اکبر د مکر جړاګانې کوي الله لیبلوکم دا امتحان دی سبب استادا تختم تخت کی لیبلوکم فیما آتاکم ان ربک سریع العقاب یقینا ربستا زرد عذاب والا خو چې کله وقت راشي हाँ तोबा उबासा नो यकीन आगा अल्लाह ताला बखुन के दे रहम का उनके सूरह अनाम की तफसीली रदोद अशरा को और इस बात तौहीद दबारी ताला हो अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।